ټول دنیا کې کینیډا نه راواخلي، امریکا نه راواخلي، فرانس نه راواخلي، سویډن نه راواخلي، هندوستان ورسره کا داسې ورسره ټول ملکونه را یوځای کا، ټول د قادیانیت د بقا دپاره، د قادیانیت د مضبوطولو دپاره دغه ټول وطنونه اخته دي. لیکن الحمدلله پاکستان او بیا په پاکستان کې زما استاد صوبه کوم دي چې پښتون اوسېږي د پښتنو قسم کړی دی چې د خپل پیغمبر په ناموس باندې نه چا سره سوده‌بازي کوو، نه د چا دباو کې راځو، نه چا نه یریږو چې څو پورې مونږ جمدي یو زمونږ اخري صاحب هم د خپل پیغمبر د ناموس دپاره خرچ کېږي انشاءالله تعالی. دا زمونږ عهد دی، دا د کالج والا عهد دی، دا د مدرسې والا عهد دی، دا د بازار والا عهد دی. بله ورځ چې عبدالعلي خان یونیورسټۍ ته د قادیانانو مشران راغلل او په عبدالعلي خان یونیورسټۍ کې لیکچر ورکولو، د نوجوانانو په ذهنونو کې شبهات پیدا کول د خپل پیغمبر په باره کې، د هغه د رسالت په باره کې، د نبوت باره کې. نو چونکې په عبدالعلي خان یونیورسټۍ کې د شروع راسي په دې باندې پابندي وه چې د ختم نبوت پروګرام به هلته نه کېږي، په دې باندې پابندي وه عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت هغې دپاره دا طریقه کار اپناو کړو چې د هغه یونیورسټۍ نه به کسان بهر راوستل، بهر په یو جومات کې یو پروګرام انعقاد وشو، پروفیسران به موجودو، لیکچرز حضرات به موجودو، سټوډنټان به موجودو. د ختم نبوت پروګرام کې به هغوی ته دعوت ورکړی شو او بیا به د ختم نبوت په موضوع باندې خبره کېده. په دې طریقه باندې په ورو ورو هغه خلکو کې کار شروع شو. کله چې یونیورسټۍ ته هغه بدماشان راغلل، هغوی په یونیورسټۍ کې خپل لیکچر ورکولو، شکوک و شبهات یې پیدا کول. زمونږ کافرو په هغه شکوک و شبهاتو باندې خلک پویه کړی دی، هر یو سړی په عقیده د ختم نبوت باندې پویه کړی دی، خپل سټرګل خپله سعی کړې ده. الحمدلله په یونیورسټۍ کې یوه جینۍ برقه پوشه ورپاسېده، هغې د هغې په اعتراض باندې اعتراض وکړو او د هغې د اعتراض جواب یې ورکړو. الحمدلله یو کوېسچن بل کوېسچن بل کوېسچن چې 3-4 سوالات تېرېدل د هغه یونیورسټۍ نه د انجیو هغه پلیتان کوم چې د قادیانیت خلک د انجیو په نوم باندې یونیورسټۍ ته راغلي وو، هغې الحمدلله داسې دباو دباو د اسمبلۍ هغه یونیورسټۍ نه وزغلول چې تر نن تاریخه پورې د یو جینۍ د جواب دپاره الحمدلله قادیاني او د هغه ضروریت هلته نه دی راغلی. موږ چې کله تحقیقات شروع کړل چې جینۍ څوک ده او دومره مضبوطه څنګه د په عقایدو باندې چې تحقیقات کېدل د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت دفتر سره حافظ سره به د هغې رابطه وه، د هغې نه به یې بکس راغوښتل، د هغې سټډي کوله. په هغه سټډي کې کوم آنلاین چې به مونږ دې ځای کې کورسونه کېدل په هغې کې به م هغې شرکت کولو او هغې به د هغې هغه لیکل کول ځان سره راجمع کول چې کله یې سټډي خپله معیار ته ورسوله الحمدلله د هغې د جواب څوک نو مونږ بیا دا جواب کولو چې زمونږ د پټي زمیندار هم انشاءالله د بازار دکاندار هم انشاءالله په دې عقیده کې به انشاءالله دومره مضبوطېږي چې د کائنات یو کافر قادیانی به د جواب کې جواب نشي ورکولی انشاءالله تعالی. تیار به یو دې ته که نه انشاءالله. اوس د قادیاني عقیده څه ده؟ د قادیاني عقیده دا ده، یو عقیدې نه ده، زه به یې ډېر عقاید درته بیانوم. یو عقیدې دا ده چې هغوی وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کائنات کې 2 ځله پیدا شوی دی. یو ځل په مکه مکرمه کې 571 عیسوي کې وایي محمد رسول الله پیدا شو، بیا هغه ځای کې قرآن کریم ورته 40 سال عمر کې ملاو شو، بیا یې د قرآن کریم خدمت کولو پرچارې کولو. بیا د هغې نه بعد پیغمبر چې 14 کاله مکه کې تېر کړل، دې ځای پورې پاټلۍ صحیح روانه کړې ده، مدینې ته ورسېدو، مدینه کې وایي د قرآن خدمت کولو، قرآن یې خورولو، معاذ الله وایي بیا ناکامه شو. چې ناکامه شو په مدینه منوره کې وفات شو، وایي د پیغمبر روح مبارک بره لاړو، علیین ته لاړو، هلته نه په 1838 کې واپس راکوز شو. په 1838 کې وایي د احمد په نوم باندې په قادیان کې د عطا محمد په کور کې یو سړی پیدا شو چې د هغه نوم غلام احمد و. وایي په هغه غلام احمد کې هغه روح دننه شو، هغه روح په غلام احمد کې چې څومره زندګي تېره کړه
نور قرآن چه بنازلی دو داو پا غلام احمد نازلی دو اس دنیا کفر کے کا امریکہ کی دا قادیانے ناسوی کا برطانیہ کی ناسوی کا فرانس کی بھی ہلتا زمان سادہ مسلمان یونیورسٹائی نتلیوی کالج نتلیوی اسکول نتلیوی یا دا چینا پہانجو یونیورسٹائی کے قادیانے پروفیسر بھی یا دا لندن پاکسفورڈ یونیورسٹائی کے یا بریڈفورڈ یونیورسٹائی کے قادیانے پروفیسر بھی اگر دا قائد خیچ پیغمبر منگے انکار نہ دکھڑے محمد الرسول اللہ منگے انکار نہ دکھڑے منگو آئیو چے آو پیدا شوے دے منگو آئیو چے آو مکہ کی وقت تیر کرے دے منگو آئیو چے آو اگر ہجرت کرے دے منگو آئیو چے آو مدینی تتلے دے منگو آئیو چے قرآن پہ نازل شوے دے لیکن آخرہ کی چے وفات شو کاری پری خود مرزا غلام احمد تا پا 1838 کی وہی مرزا را گئے مرزا بیا تو قرآن بیڑا اچھے تکڑا وہی مرزا بیا پا 1878 کے پا 1878 کے مرزا چودہ ملہم من اللہ شو پا 1879 کے مرزا معمور من اللہ شو او پا 1877 کے دے مجدد دے زمانے ہو وہی پا 1880 کے بیادہ مرزا چو دا پہ اعتبار دا بروس سر پیغمبر شو پا 1881 کی پہ اعتبار دا ذل سر دے پیغمبر شو پا 1882 کی پہ اعتبار دا عطا سر دے پیغمبر شو پا 1890 کی وہی بیادے پہ اعتبار دا امتی سر پیغمبر شو پا 1903 کی وہی بیادے تشریعی پیغمبر شو گویا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نواشد رسول اللہ نویل خوارم دا قادیانی عقیدہ بیانور خوارم قادیانی وی چی اگی نباد محمد الرسول اللہ دا پا دونو مبادے پیدا شوے دے او پا دو جسمونو پیدا شوے دے یونو میں محمدو وی دا قرآن کی پینززائے راگلے دے وی یونو میں احمدو دا قرآن کی یوزن راگلے دے منگو آئی استا پا پلار پا نکو استا پا ذریت دے لعنت بھی وہ آئی بچہ دا لعنت بھی